یو انسان قرآن تکینی اغل سس کول پکار دی چاگیت اداب د قرآن ویلی شي د ټولو نه اول چې قرآن تکینی نو داغې نه مخکې اودس کول او مفسرینو لیکلی دی چې په اودس کې مسواک وهل دا د قرآن د آدابو نه یو ادب دی ځکه بې اودسه سړی قرآن ته لاس نشي وړلی لا یمسه الا المطهرون دویم ادب د قرآن دا دی چې کله تلاوت د قرآن شروع کوي اول اعوذ بالله او بیا بسم الله ویل دا د قرآن د آدابو نه یو ادب دی کو د ابتدا نه شروع کوي خو اعوذ بالله او بسم الله به دواړه وایي او کو په منځ کې سورت شروع کېدو نو صرف بسم الله به سورت ته وایي سوا د سوره توبې نه چې د هغې په اول کې بسم الله ویل نشته نو دویم ادب د آدابو د قرآن نه دا دی چې تلاوت شروع کوي اعوذ بالله او بسم الله دواړه به وایي دریم ادب د قرآن دا دی چې خاموشه به کښېني شور شغف کول پخپله یا د ماشومانو دا د قرآن بې ادبي ده نو د قرآن په ټایم کې چې بالکل خاموشي وي بل ادب د قرآن د آدابو نه دا دی چې څه دې واورېدل په هغې کې سوچ او فکر کول دا هم د قرآن د آدابو نه یو ادب دی داسې به نه کوي چې سترګې دي او جسم دي دلته وي خو زړه دي بل ځای وي سوچونه او فکرونه دي بل ځای وي دا هم د قرآن د آدابو نه ده بلکې څنګه چې جسم قرآن ته حاضر دی داسې ستا سوچ او فکر هم قرآن ته حاضر وي نو دا د قرآن د آدابو نه آداب دي اول د دې آدابو لحاظ کول